قرباني دا خاص ورځو سره تعلق سدي کم ساروي چې د اختر د اولي ورځې نه واخله د اختر د اولي ورځې د سحر د جمعې د مونځ نه بعد تر د اختر د درېم ورځې د ماښام نور د غروب کېدو نه مخکې په دې ټایم کې ذبح شي دې ته ویل کېږي قرباني د دې نه مخکې که ته قرباني ذبح کړې څاروی یا د دې ورځو نه بعد ته ذبح کړې نو دا صدقه خو کېدی شي لیکن قرباني نه شي کېدی قرباني هغه ده چې یو څاروی د تقرب په نیت باندې په د اختر د مانځه د سحر نه واخله د اختر د ورځې د درېمې تر نور غروب کېدو نه مخکې په دې ټایم کې ذبح شي دا قرباني ده په اوله ورځ باندې زیات اجر په دویم پسې هغې پسې درېم پسې هغې نه کم اجر ځینې خلک دلته بیا مسله کوي و یاره د قربانۍ 3 ورځې دي 4 ورځې دي دا یاد ساتئ د قربانۍ 3 ورځې دي 4 ورځې دي دغه خلک ستا قرباني تباه کوي غوره خو دا ده چې مو خلکو ته وایي چې په اوله ورځ یې وکړه که ستاسو ډېره مجبوري ده په اوله ورځ دې ونه کړه ژوند بیا په دویمه ورځ یې خامخا وکړه په دویمه ورځ دې ونه کړی شو په درېیمه ورځ یې خامخا وکړه په درېیمه ورځ دې ونه کړه د نور غروب کېدو پورې د هغې نه پس قرباني نه کېږي د ورځې قرباني بیا په کار ده د شپې فقهاو مکروه لیکل خو نن سبا اگر کراهت ولا علت ختم شوی دی مخکې به دا یره وکېدی شي هغه په ذبح کې کمرک در نه پاتې شي یا څه کوتاهي راشي یا بل څه مشکل پېښ شي نو نن سبا هغه وجوهات ختم شوي دي اوس د شپې هم دومره رڼا وي چې غوره دا ده بیا هم کوشش انسانو کې چې د ورځې وکړي خو که بیا خامخا مجبوري شي نو د شپې دې وکړي هغه علت ختم شوی دی هغه کراهت نشته او په دغه باندې د قرآن مجید ګڼ دلایل موجود دي دا حدیثو د قرآن مجید هم دلیل موجود دی حدیثو کې موجود قرآن مجید کې یو ځای الله ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذکروا اسم الله فی ایام معلومات د دې په تفسیر کې حافظ ابن رشد مالکی په بدایه کې لیکي وایي مشهور قول دا دی چې د معلومات نه مراد یوم النحر و یومان بعده د اختر ورځ او 2 ورځې د دې نه وروسته دا 3 ورځې د قربانۍ دا د دې مراد دي او دویم نمبر ابن قدامه لیکي په خپل کتاب المغنی کی ویوا هذا قول عمر وعلي وابن عباس وابي هريره وانس قال احمد ايام النهر 3 عن غير واحد من اصحابه وې د بشمار صحابونو دا نقل لی چې د قربانۍ ورځې 3 ورځې د دې زیاتې دي او دریم نمبر د دې په تفسیر کې امام احمد بن حنبل رحم الله فرمای وی ایام الصحا التي اجمع عليها 3 ايام د صحابه کرامو د امت اجماع د په خبره باندې چې د قربانۍ ورځې 3 د دې نزیاتې نه دي هدیت په تفسیر کې هغه فرمای او سلورم نمبر ابن عمر هم د دې په تفسیر کې فرمای فل معلومات یوم النهر و یومان بعد لکم چې الله ذکر کړی د قربانو ذکر کوي دا 3 ورځې دي د اختر ورځ او 2 ورځې دي نه بعد او دغه رنګي مسلم شریف کی حدیث دے بخاری کی هم دے حدیث تقریبا 15 سند رسول نقل سلمہ ابن اقوا راوی رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من ضحى منكم فلا يحسبن في بيته 3 بعد 3 شيئا نبی علیہ السلام د اختر په ورځ په خطبه کې اعلان وکړ تاسو کې چې څوک قرباني کوي تنګي دور او ابتدا کې تاسو کې چې څوک قرباني کوي 3 ورځې پورې هغه وخت خوړې شي د 3 ورځې نه پس یعنی څلورم ورځ دې هغه په کور کې ناراضي چې د په کور کې د قرباني وخت واقع وي خلکو له ورته ګوره چې د 3 ورځې نه پس په کور کې د قرباني وخت نشي ساتلې نو بیا قرباني به کوم طرف وکړي دا قسمه ګڼ احادیث دي علما فقها لیکي دا قسمه احادیث نشته په دې باب کې چې د قربانۍ ورځې 3 دي ځکه چې د 3 ورځو نه اخوا رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانۍ د وخت په خپل کور کې د ساتلو گنجائش نه دی ورکړی نو د قربانۍ کوم ځای کې ورکړی دی بیا بل کال چې پر اخر راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم کلو خوره ذخیره کوي وستاسو د اجازه سره بیا په وخت ساتلو اجازه خو ورکړل شو لیکن د قربانۍ هغه 3 ورځې برقرار وساتل شو دي کی اضافه ورس او دغه رنګي انس رضی الله مالک النافع اندم بن عمر قال الاضحى يومان بعد يوم العزم وتا امام مالک کی دا روایت موجود انس رضی الله فرمای
د قربانۍ ورځې د اختر ورځ او 2 ورځې د دې نه پس دا 3 ورځې د قربانۍ دي. او پنځم نمبر شپږم ابن عباس فرمایي الاضحى یومان بعد یوم الاضحى. د قربانۍ ورځ دا د اختر ورځ دا او 2 ورځې د دې نه پس. جوهر النقي کې د روایت نقل کړی او محلا کې را بورې روایت ته الاضحى ثلاثه ایام د قربانۍ دا 3 ورځې د دې نه زیاتې دي. او دغه شانتي علي رضی الله عنه فرمایي النهر ثلاثه ایام افضلها اولها. د قربانۍ 3 ورځې دي په دې کې غوره ورځ د اولنۍ ورځ د چې انسان په اولنۍ ورځ باندې قرباني وکړي. همدغه سي د ابن عمر روایت ما ذبحت يوم النهر والثاني والثالث فيزها دی وایي چې کوم ساروي د اختر په اول ورځ دریم ورځ باندې ذبح کم دقه قرباني دا د دین علاوه چې په بل ورځ باندې ساروي ذبح کی دا به صدقې خو قرباني نشي کی. ابن عمر رضی الله عنه د عمر رضی الله زوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دغه فرمایي. دغه رنګي عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي د قرباني 3 ورځې دي. او علامه مارینی د فقهاو اجماع نقل کړی دا چې د قرباني ورځې 3 دي. د 3 ورځو نه پس چې څوک کوم قرباني وکي دا قرباني نه ده عامه صدقه. نو بهرحال دې کې بیان ساتي د قرباني ورځې 3 دي ورته چې په اول ورځ وکړو هغه نه پس دویمه هغه نه پس اخیرنۍ درېمه ورځ ده دې نه پس قرباني نه کیږي. لازم کوم خلک چې دا اعلانونه کوي په څلورمه ورځ هم قرباني کیږي د اختر په 10 ورځو کې قرباني کیږي دا بالکل د روایتونو خلاف ده. دا بالکل د قرآن د نص نه خلاف ده د احادیثو نه خلاف ده د امت د اکثریت د اجماع نه خلاف ده. نو موږ تاسو بل هغه ځان ساتو ان شاء الله.